بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسابقوا إلى الخيرات وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. د تیر جمعے بیان متعلق د فکر آخرت په موضوع کې مسلمان تدا پکار و چې په دې ژوندۍ کې د دنیا د آخرت فکر وساتي، د آخرت فکر لده په دې دنیا کې هیر نشي، نو د آخرت د فکر په وجه باندې د خپل ځان په دې دنیا کې اصلاح کېدای شي. خو هغه فکر آخرت په انسان کې پیدا کېدل هم یو طریقه لري. دا یو طریقه دا ده چې د پروردگار عالم دا کتاب او دا ډېر مقدس کتاب د قرآن کریم د دې مطالعه کې د الله کلام وایي، د دې په معنا باندې ځان خبر کړي چې د الله له جانب راغلي کتاب کې زموږ انسانانو مسلمانانو ته الله پاک سره لېږلي دي. نو د دې انسان خپل مبدا او منتها د په خپل علم هم زده کړي، او که قرآن کریم څوک ویلی نشي یا زده نه وي، نو د هغه انسانانو دپاره د نیکانو خلقو د اولیاء او نیکانو خلقو ملګرتیا او صحبت دا ضروري خبره ده. دا هغه نیکو خلقو اوسېدل، هغو سره نشست برخاست ډېر کول، دا د انسان د دې دنیا په زندگی کې په صلاح تمامیږي، د انسان د دنیا زندگی ور سره جوړیږي. هر انسان په دې خبر ده کہ وہ انسان په خپل ځان کې، په خپل جیب کې، په خپل وجود کې د ګلاب ګل واچي او بیا څه زمانه وروسته هغه ګل وباسي ویې غورځوي، نو یو څه وخت دپاره د دې کپړو د ګلاب د ګل بوی ځي، نو هغه کپړې له دې څخه بوی اخیستی. او کچېرې یو ګندګي په کالي باندې ولګېږي، نو بیا که هغه لرې هم سي، بیا یو څه وخت دپاره هغه اثر یې وي. نو دې وجې څخه صحابه کرام د رسول الله علیه السلام د زمانې مسلمانان هغو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناستې ولاړې او د جناب علیه السلام د دیدار مبارک په سبب باندې په دې کې هغه آثار موجود وو. یو حاجي صاحب نو دبا د خپل مرشد صاحب ته ویل، وایي تا سره چې کله مجلس کې موږ ناست دي، نو زموږ داسې خیال وي چې موږ اولیا یو، بیا چې مجلس څخه را روان شو نو بیا هم دا خیال یې چې موږ مسلمانان یو، او کله چې بیا کور ته ورسېږو بیا څه خبرې چې موږ ځان ته څه ووایو. یعنې د نیکي او د بدي اثر په انسان کې له مجلسه پیدا کېږي، له صحبته پیدا کېږي. ځکه هغه اولیاء و کرامو کې یو شاعر ویلی دی چې صحبت صالح تو را طالب کند او صحبت
طالح ترا طالح ګناه ده. که د صالح مجلس وي د صالحینو سره مجلس وي نو تب صالح تا په زندگی کې به صلاح راځي، او که مجلس د طالح بدانو کې ناشته ولاړې نو لاغو زخه به بیا بدی او بدن ته پیشیږي، بیا به په فکر او خیال کې بدی راځي. او دا بدی د انسان په وجود کې د انسان په زندگی کې له هر عضو سره سره تعلق لري. ناجایزه حرام د الله د رضا خلاف یو کار او قول او فعل دا تقریبا عادت او نشه لري. د دې مثال دا سیدا لکه په وجود کې خارش، کله چې یو ځای خارش کوي کا کوي نو دا خارش په ګیرولو باندې سړی ته خندور کوي چې دا ځای څومره وګیری شي، ولیکن په ګیرولو نور هغه بیماری زیاتې دی چې ختمې دی نشي. لہذا یو انسان سے گناہ وکي ظاهري لذت خوند خو بواخي، لیکن د دې ظاهري لذت تو خوند اخستو سره بار بار انسان پر دې مجبور کیږي چې بار بار د دا کار وکړي، او د هر څومره واره کولو د دې بدی باندې د فائدہ نشته، نور به بیماری او مرض زیاتې شي. لدې وجه اسلام د صحبت امر کړی دی چې مؤمنانو د ایمان راوړلو بعد ایمان تاسیس دکې د الله په ذات باندې، پر رسولانو کتابو د الله باندې، پر ورځ د آخرت باندې، پر تقدیر باندې، پر فرشتگانو باندې، پر ورځ د آخرت باندې دا تمام هغه څه چې باغې ایمان راوړل ضروری دي. د ایمان راوړلو بعد تاسو یو کار وکړئ، د نیکانو خلقو مرسته مه پرېږدئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. مؤمنانو د الله سره که تقوا زړه غواړي، پاکبازیم زړه غواړي، نو بیا د نیکانو خلقو لمن ونیسئ، د نیکانو خلقو سره نشسته برخاست استعمال کړئ. او کومور چې شم زده کو خو ناسته ولاړ د بدو خلقو سره بیا د نیکی لمن سره پاتې دی نشي. نو دوه کار شو، فکر آخرت څنګه په انسان کې پیدا شي، د الله له کتاب زده کو او یا د الله د کتاب لوالا او زده کو چې نیکان خلق دي، اولیاء خلق دي، او یا د نیکانو خلق سره استوګو تعلق ډیر کو. او زموږ په دې ژوندۍ کې لکه مو خلق سره تعلق ډیر ده، دا په خپل مجتدا راشي چې زموږ ژوندۍ شاده او کنه. او سنن بیان هم په دې باب ده چې د انسان د لپاره دغه ژوندۍ د دنیا دا یو قیمتي ژوندۍ ده. انسان ته ژوندۍ او حیات ورکول شوی ده، وخت دا وخت ډیر قیمتي شی ده، د دې قیمت چا سره نشته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مشتفرمایلی دي نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو داسې نعمتونه دي چې په هغه کې اکثر انسانان دوکه خوړلې ده، په هغه کې انسانان په دوکه کې دي. الصحة والفراغ، یو د انسان جوړوالی ده، انسان جوړ ده روغ رمټ، په دې کې دی دوکه وکړي. په زندگی کې الله دته یو ساعت، یو میاشت، یو کال، کلونه صحت ورکړي، اوس په دې صحت کې دی په دوکه سره وای خیر د وخت لا ډیر د عمر خوستا اسې د صحت د باره څه کول پکارو هغه دی نه وکړي، د صحت په زمانہ کې څه کول پکارو هغه دی نه وکړي. او دوم فراغ، یو انسان فارغ البال ده، ضرورتونه نستا، ډیر مصروف نه ده، کیسونه، مسائل، هسپتالونه، بیمار، بدني امراض د انسان ته پیښیږي، کورنی خاندانی مسائل انسان ته پیښیږي، قیدونه، جیلونه، سفرونه، هر قسم حالات راځي. او کنوري څه نه انسان د خپل عمر په تیرېدو کمزوري کیږي.
ازموږ استاد به ویل وای نه مو میدان نه پیټ میں آنت بیا نو هغه حال ته ورسېږي چې نه خوله کې غاښ پاته ده او نه په نس کې کلمې کار کوي. جناب علیہ السلام وایي دوه داسې نعمتونه الله انسانانو ته ورکړي دي چې ډېر انسانان په هغه کې دوکه سوي دي، یو صحت یو فراغت. د وخت قدر وکړي. جناب علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې وایي چې د دغه نعمتو شکریا ادا کړئ، ځان په دې کې دوکه کوئ مه. زموږ په دې زندگی کې کتا سے وګورئ دوه کسان یو ځای کښېني نو یو بحث شروع شي، معمولی موضوع یو خبره نو یو خپل دلایل وایي او دا بل خپل دلایل پیښوي. اوس که بیا د دغه اختلاف صلح هم وشي، تصفیه یې وشي، بیا چې ورته وګورئ یوه فایده یې نه. اوس په دغه فضول بحث مباحثه کې په دې بې فایدې کار کې د وخت تېرول منټونه نه ګنټې، بلکې نیم انسانان داسې دي چې ورځي، نیم انسانان داسې دي چې ټول عمر یې ودې ته ورکړی. نو زموږ سوال دا ده چې د جناب رسول الله علیه السلام د دې وینا موافق هر مسلمان دې د خپل عمر قدر وکړي. داسې دې نه کوي لکه چې کېږي جنت کې جنتیان چې کله مسلمانان داخل هم شي، جناب علیه السلام وایي جنتیان به وایي اوس خو هر څه حاصل شو، له ابدي عذاب هم خلاص شو، د الله رحمت کې داخل هم شو، لیکن په دنیا کې هغه وخت چې تیر شوی و فضول بې فایدې، نو په هغه به ډېر ارمان چې هغه ولې تیر شي. له دې وجې مسلمانانو ته د یو منټ د زندګۍ خیال پکار دی، او دا ډېره اسانه هم ده، ګرانه نه ده. خو دا زموږ بې مهاره سوچونه، دا زموږ بې قاعدې او بې استاده حالت، دا تقریبا موږ ته دا راشي چې زموږ زندګي ضایع کېږي او د آخرت ګټه هم کمیږي. جناب رسول الله علیه السلام په دې حدیث مبارک کې مسلمانانو ته دا وشو چې یو تجارت کوي، نو هغه د خپل مال د ګټې دپاره، د نفع او سود دپاره د وخت او د ځای انتخاب کوي. که یو مال په یو وخت کې نقصان کوي، یو مال په یو ځای کې نقصان کوي، نو هغه ځای وخت څخه یې ګوري، ولې وایي دا نقصان د مال ختمېدلي، د مال ضایع کېدلي، د دولت او د خزانې خرابېدلي. دا د دنیا په زندگی کې یو مثال ده. اور جناب علیہ السلام هم موږ ته د آخرت په باب کې وایي دوه داسې نعمتونه دي چې انسانان په هغې کې دوکه دي، یعنې ګټه یې نه ده ځینې اخیستی، خپله سرمایه یې ډوب شوه، ختم شوه. هغه یو صحت یو فراغت. د جناب رسول الله علیه السلام دغه حدیث مبارک ته نږدې په وضاحت او تفصیل سره یو بل حدیث مبارک هم په ترمذی شریفه کې د کتاب الزهد باب مبادرة العمل کې راځي چې ونیکي ته چټکي پکار ده. جناب علیه السلام وایي تاسې د څه شي انتظار کوئ؟ د الله د رضا د زندگی تیرولو دپاره د چش منتظر یاست؟ هل ينتظرون الا فقرا منسيا؟ ته د دې انتظار کوئ چې نن پیسې ستا، دولت ستا،
خیر د نو دا دنیاداری د پر مخ بنور زیاته شي. اوس لا وخت د دې خبرې ده چې لږ څه کمی ده نه بنور زیاته شي. بیا به زه وساسم، بیا به صدقې او خیراتونه وکړم. دا زموږ د دماغ په هر فکر الله تعالی علم ده. جناب علیه السلام د الله پاک و د انسانیت ته دراغلی پیغام تشریح او تفصیل بیانې. هل ينتظرون الا فقرا منسیا، تاسې د داسې یو غربت د داسې مسکینی انتظار ته ناست یاست چې بیا سبا هر څه در باندې هیر وي. او دا خو بخوا ډېر شمال او ښه حالت نو ما ولې داسې نه کوه. یعنی دا هم در ترازی تر دې لمخه کار وباسي. دا حالت و انسان ته ضرور راځي. او غنم مطغیا یا د داسې دولتمندۍ انتظار کوي چې سبا سرکش ته متکبر شي. اوس خو د خیال د دنیا لږ ډېر شي، بیا به څه خیرات هم کوم، صدقه به هم کوم، د الله د رضا لار به هم کوم، د مسکینانو غریبانو سره به شام کوم. انتظار دې د لوی غنا ده، دولتمندی پر مخ کا شی. لیکن دغه دولتمندی داسې حالات هم په انسان کې راولي سبا انسان سرکش شي، متکبر شي، غرور کې راشي. دا نن تاسې خپل حالات د خلقو په څنګ کې وګورئ چې څومره انسان دنیا ډېرې دومره کنجوس او بخیل وې تلې له خلکو سره، چې څومره دنیا ډېرې دومره کنجوسي او بخل باغې کې زیات. الله پاک فرمایي وسابقوا الى الخيرات، د خیر او رضا او ځایو ته یو تر بل مسابقه وکړي. منډه خو هم لیدلې، کله به آسان غلول، کله به څه غلول، خلکو نشان به جوړ کړی او چې تر هغه ځای هر څوک مخته شو نو د هغه لپاره به انعام. دې ته مسابقه وایي. الله پاک وایي وسابقوا الى الخيرات، هغه نیکۍ ته یو تر بل لمخه سئ. زموږ لمخه کېدل دومره سست دی چې ناست په انتظار. نو جناب رسول الله علیه السلام مشتوي هل ينتظرون الا فقرا منسيا، انتظار د داسې فقر کوي چې هر څه در باندې هیر کی. داسې حالت چې راشي بیا به هر څه هیر شي. او غنم مطغیا یا داسې فقر او دولت تناس د سبا سرکش سے متکبر سے. بیا وتا تا دا څه پلاس نظر چې کم څه کېدل. او مرض مفسدا، یا بیا د دې انتظار کې چې ته بیمار شې او هغه بیماری کې بیا ستا په اعضاو کې په بدن کې فساد راشي. یا به د پښې کار نه کوي، یا به د ملا کار نه کوي، یا به د دماغ کار نه کوي، یا به د سترګې کار نه کوي، یا به د غوږونو کار نه کوي، یا به د کلمې خراب وي. دا استاد جمله میں درته وویل نمو میں آنت نہ پیٹ، نمو میں دانت نہ پیٹ میں آنت، نہ خلکار کوي او نه نس کار کوي. اوس نور تک شینا څه چې د کول هغه وخت تیر شو. د دې حدیث مبارک صحیح توجه وساتئ. جناب علیہ السلام وای در تر روان حالت دغه دی. نمبر 4 او حرمن مفندن، او یا داسې عمر ته انتظار چې هغه بالکل انسان کښته راغورځي. یا ځواني ده نو د ځواني په ځواني کې څه کوو نو دا د ځواني مزه خو به واخو، وخت خو لا ډېر ده او د توبې لپاره هم وخت شته. دا نفل او تهجد او اشراق او تسبیح او دا خو به سبحان الله وخت لا ډېر د چې بیا لږ ضعیف شو نو بیا به د لمونځونو مسجد ته تګ او تسبیح او تهجد او د قرآن تلاوت
دا به بیا وروسته وکړو. لیکن یاد ساتئ مولانا روم صاحب وای وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. وقت پیری لیوخم لیدل د سیاغه حیوانات چری خوري دې تفارسی کې گرگ وای. مولانا روم صاحب وای صفا سپنجرتوب او زړتوب کې خو لیوه هم بیا توبه بازي پرهیزګار جوړ شي کله ضعیف شي نو بیا کوي ګوره په دې حیوانانو حمله نه کوي. ولې نه کوي؟ په وسه نه ده. در جوانی توبه کردن پیش شیوه پیغمبر است. په ځواني کې توبه کول دا د انبیانو د پیغمبرانو طریقه ده. په ځواني کې توبه کول د انبیانو شیوه او طریقه ده. یوسف علیه السلام دا سه حسن او جمال الله ورکړیو چې په یو دید باندې د هغه په کتلو د انسان خپل حواس خرابېږي. هر څه به د سړي هیر شو او دا سه ځواني الله ورکړیو یوسف علیه السلام ته. د بادشاہ فکور کې دا څوکستا هم نه خو هغه زلیخا په یاد ته واقعا چې مطالبه یې ځنې وکړه. یوسف علیہ السلام څو ته وایي سیدا ازما په وسنه دا ځنه سم کولای. ځواني هم موجوده ده، اشتها هم موجوده ده، حسن و جمال هم ستا، دعوت هم ستا، لیکن یوسف علیہ السلام وایي زما رب بنه کړه. در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است. ځواني کې توبه کول دا د پیغمبر طریقه ده. په پیریو سپینجری توب کې دې ته خناوسی وای دې ته توبه نه وای است سپینجری شي اوس دې د مسلې کو نه نیولې ده. ځواني کې دې څو کړل ستا ته الله اشتها هم درکړې و، قوت هم درکړې و، دولت هم درکړې و، کبر دیم کولای شوی، ظلم دیم کولای شوی، ناحقی دیم کولای شوی او بیا تا ونه کړنو دا توبه. جناب علیہ السلام وی تو دیتا انتظار کې او حرمن مفندن ستا ته بیا دا کشتر غرزولو سپینجر توب را ورسیس او موتن محجزن او کبیا د دې انتظار کوي چې مرګ راشي او هغه مرګ څنګه راځي محجز. مرګ سړی ته مخته پیغام نه لېږي، مرګ نوټس نه جاری کوي ستا بموج درزو پلانه د دونی زمانه بعد بلکې محجز ناڅاپه راځي. مرګ دو کسان په یو بستر کې پراته نو هغه یو سړی وفات شوی و سهار دا بل مسافر خانه کې دا بل جوړو سره مرګلی و. هغه جوړ سړی ویل سي دا ازما د څنګه مرګره وفات شو د الله د مرګ پیغام زما په څنګه راغلی و. نو صرف فرق دا و چې زه یو سړی وم هغه بل و. ایمال که د دو خواته زبی دوی نو زبا مړوای د مال مرګ خو څه برېښنا نه ده چې بهر چا ولوېد هلته وایي ګړی د هر چا دپاره له دنیا تلستا دا سا دا روح دا اعضا دا وجود دا د یو رب جوړ ده چې کله یې وغوښتو زیبا دې ته خو موږ نه پیدا چې ستا کور چېرې ده ته په لار روان یې او که په کټ کې دی موټر کې مسافرې ته دې دپاره خو موږ نه پیدا یو
او نه الله پاک موږ ته دا ټیم د دې لپاره راکړی دی. دا چې څوک په لیټرین کې وفات دي، څوک په کټ وفات دي، څوک په سړک وفات دي، څوک دا خو زموږ کار دی. ټیم خو الله راکړی. نو رسول الله علیه السلام مستوي ستاسو په ژوندۍ کې انتظار باسي. نو د دې مرګ انتظار هم د مرګ راشي، بیا به نیکی کوو، بیا به الله راضي کوو. مرګ خو ناڅاپه راځي. او دجال او که بیا د دجال انتظار کوي چې دجال راځي، فشر غیب انتظار، هغه خو یو پټ شر ده چې تر اوسه لا انتظار کیږي را بس. او ساعه کله قیامت انتظار کوي چې خیر قیامت راغی بیا به نیکیو، فساعه ادها وامر. نو قیامت خو ډېر تریخم ده او د قیامت په وخت بیا عبادت قبلېږي هم نه. او عبادت څه کوي؟ چاته به دا څه په یاد ایسته وکړو. جناب رسول الله علیه السلام د دې انسانانو په سستی او غفلت باندې دا آگاهی ورکړه، هل ينتظرون الا فقرا منسيا. انسانانو ولی په خپل ژوندۍ کې د آخرت خواته ستای روح نسته، د فقر انتظار کوي او کله کبر او غرور انتظار کوي. خو یا به انسان مسکین کیږي او یا به مړیږي. که مسکین شي خو هم حال دی خرابېږي، که موړ شي نو خو هم ولمانځه ته بیا پیسې نه پورته کوي، خولۍ هم مانځه ته نه په سر کوي. ولې نو پیسې ورسره دي، بیا خو د شو خرابېږي. الله دې مستعاف وکړي. دا الله په خدای کې بل خدای شروع کړي. نو الله جل شانه رسول صلی الله علیه وسلم مستوي د دې خبرې انتظار نه د پاته ستوي نن سبا اوسنا لږ وخت بعد زلانه کې کوم نه. لو وخت راتللو سره تا ته مصیبتونه را روان دي، تا ته داسي حالات را روان دي چې بیا تاو دې ته نه پرېږدي چې په زندګي کې خپل رب راضي کړي. نو دا زموږ موجوده حالات د وخت په لحاظ باندې که صرف دې ته یو سړی نظر وکړي، یو څو کسان په دې خپل مجلس کې د زندګۍ خپل غاړه نظر کښته واچوي چې زموږ نشست برخاست ناست ولاړې له چا سره، زموږ ورځ د چا سره تېرېږي، زموږ شپه څنګه تېرېږي، زموږ د ټولې هفتې دا زندگی څنګه تیره شوه، د ټولې میاشتې څنګه تېرېږي، د کال زندگی څنګه تېرېږي، بیا عمر ته حساب کولای شي. په دې کې بل څه وایو، څه کوو، اڅه چې خورو یا راوړو هغه لکه مې خوا راوړو څنګه یې خورو. د اسلام د قانون مطابق د الله د راغلي دین مطابق په زندگی کې څومره شان برابر دي څومره خراب دي. دا خراب خټول په موږ باندې کیسونه دي، موږ د زندگی تاوانونه دي، موږ ته د هغه بدله ورکول پکار دي. نو د دغه خبرې د ختمولو لپاره چې لځان مسلمان زره لري کې ځان ته ګټه راوړي، زندگی نفدار شي، د دنیا لاغه څخه فائدہ واخیستلی شي. دغه د جناب علی السلام تشریحات د وخت په لحاظ مختصری د بخاری شریف د دې حدیث مبارک د کتاب الرقاق په نامه باندې ډېر محدثین دا باب لګئی چې په دې باندې د انسان زړه نرم کیږي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. په دې کې ډېر خلک دوکه دي، نه د خپل صحت او نه د فراغت ګټه دی اخیسته. دا په مختلفو عنوانو کې دا حدیث مبارک جناب علیہ السلام ورته اغتنم خمسا قبل خمس.
پنځه شیان غنیمت وګورئ. څه مطلب دې ځ فائدہ واخې شبابک قبل حرم په ځواني کې تر دې لمخ است زوړ اوس ته یو چاته وای وادال منځ بوږي نو داسې خلق بډیر ودا به ارمانی سزما شیروغي وای زما دا ګونډې شوای زما د ملا تکلیف مو وای او زما د دې لاسو تکلیف مو وای نو ما به د الموز داسې کړی ما به د فلانی سره یو امداد کړی وای زه به د فلانی زیارت ملاقات ته تللی وای نو ځواني کې چې څه کېږي هغه بیا په پیري او په تېر عمري کې نه کېږي ځکه به تاسې اورېدلي دا د حدیث مبارک مفهوم هم ده چې د ځواني عبادت سره زر دی او دا تیرې سوې زندګۍ عبادت بیا مې عبادت ده خو زر نه کیسه اوس موږ د ځوانانو مجلسونه دې حد ته رسېدلي دي چې که چیرې یو د الله په لار ځوان سړی وویني چې هغه د لمانځه په وخت لمانځه غږ وکړي الله د هر حکم په وخت باندې دی حاضر وي په وجود اسلامي لباس وي یا د شو خلق سره محبت وي یا د قران د تلاوت شوقي نو انور پورې خان دی وای ته دا صوفي ته وګور اوس په دغه سي ماحول د انسانانو کې بیا یو مسلمان د خپل ژوندۍ فائدہ څنګه حاصلوي دغه خیال دا د ځواني اوس ځواني ده د عيش او عشرت زمانہ ده لږ وخت تیر شي بیا کوم توبه کول کوم نو وخت ته څوک په لاس درکې دا صحت ته څوک بیا پرېږدي دا فراغت ته بیا څوک پرېږدي سبب په داسې قصو داسې حالاتو کې اخته بیا به سوچم نه سمېږي او بل دا د جناب علیه الصلاۃ والسلام د وخت په لحاظ قانون کچا په خپل کور کې حاضر کې په خپل صحت او شحال کې څومره عبادت کړو کبیا د مسافر سي نو د هغه عبادت ثواب ورته لیکل کېږي کله سپینجری سلی سي کولای ضعیف سي کمزور سي نو دا د ځواني عبادت بهر ورځ د لیکل کېږي کله بیمار سي نيسي کولای د بیماری لوي خدا هغه عبادت بهر ورځ د لیکل کېږي دا ګټه څوک په ژوندۍ کې څه وخصله ولای د ځواني او صحت په وخت کې سره یو سړی ځوان ده هغه پنځه عبادت کول په کور کې اوس مسافر سو درې کولای شي دوه نه شي کولای نه دی کوي لیکن هغه دعا الله ورته لیکي دا الله حکم ده فرشتو ته سیدا ورته لیکي دې مهرباني ته کوم وګوره یو قدم به مر اخو الله تعالی له موږ سره درې مهرباني کوي یو سړی پنځه عبادت کول ځواني او په صحت بیا بیمار شو شي نشي کولای او اندازه دا ده چې هغه یو عمل تر ورسېږي یو عبادت او کدا وایو نو دا هم صحیح ده چې یو هم نشي کولای هغه پنځو زو یو نشي کولای او پرشتو ته دا حکم ده د الله لخوا چې هر ورځ د لپاره هغه پنځه اعمال لیکي چې دا سړی کړي دي کوي ولدا په صحت کې یو خاطه زړه غشتل چې ولار سم کرکټ وګینتا بلې خاطه زړه غشتل چې هغه عبادت وکم نو دا عبادت وکي هغه وتلو نه سره اخذ دې دا د ګین خلکو چې ویني عجیب خبره ده په دماغ کې زموږ ناراضي نه خبر چې موږ لیونی وي که خلق لیونی مخلوق ورته ناشي حساب نه سي کول یا رب تعالی یو کار سے انسان کینو دا غي نفع ضرر ته ګوري په دې کې فائدہ ستا کنه که فائدہ ستا کار کوي که فائدہ نه کوي خوش بے فائدہ کار کې با فزرګونو انسانان ګوره په ګنټو د خپل ژوندۍ در روان قبر د مرګ د آخرت د الله د حضور د محشر د حساب کتاب فکر به هیر کړي نو الله پاک دومره مهربان ده کته پنځه عبادت کوي دروازه
مسجد په جماعت کاو په واجب دي نه د قران تلاوت وکړي تهجد به دي کول د مسلمان امداد به دي کاو پنځه کارونه دي کول اوسه د سفر په وجه نه څه کولای اوسه د بیماری په وجه نه څه کولای مریض وي بیمار شي اوسه په بل وجه نه څه کولای نو الله پاک تا هغه په تمام زندگی کې تر مرګ ست ژوندې درته لیکي چې د هر ورځ کوي روزانه ځکه د صحت او د ځواني عبادت سره زر دي سره زر قیمت زیاتې کمیږي نه او که څوک شي ځواني د پرېږده یاره تسبیح او ذکر خود د سپیجرو کار ده یو ش فکر کول په گریوان کې سر چته کول سترګې د ځان د پاره پټول سیما دروازې څو کړل روان بچ کوم دا خیال مراقبه محاسبه کول دا د سپیجرو کار ده دا د پیرانو کار ده دا د حجانو کار ده دا د تبلیغیانو کار ده او زه خو ځوان سره یم نو زه دلته څه کوم لاړ بسم میدان ده نو بیا به دا ګټه څه وخصلې بیا خو نه او جناب علیه السلام مسلمانانو ته دا را بیدار کېدو لپاره د خپل را روانې زندگی د قبر د روښانه کېدو لپاره او د هغه زندگی په خیر او خیرت د خوشحالي سره د تیرېدو لپاره سبحان الله او د الله پاک د دیدار او د رضا د حاصلېدو لپاره دلته په دنیا کې خبر ورکړي چې انتظار مکوئ د خیر په کار کې کاریابی مکوئ و دې خبرو ته ټال مور کوي سنن نسبا دا اوس دا کار وشي په دې بل کار کې سزما دا تجارت وشي بیا په دې بل کې برای چا کیسه کوله وای پلانی ما ته ویل سزما دغه دکان په 2.5 کروڑ روپے واخسته یو یک دوه دی وای دواره ته کوي چې خدای دا پور ادا کې بس بیا نو ان شاء الله له خدای څخه غواړم وای هغه پور ما ادا شو نو هغه پور به څنګه نه ادا کیږي ورې کړې په 2 روز پیسې په 3 روز په 2 کروڑ او یا بل واخسته نو هغه حجی وای بیا ما ورته ویل چې نو تا خپل ورځ دا خبر کوله تاول بس مې اسباب بس وای یاره دا خو بستیان نه لري د چش انتظار کوي خلک یو انتظار ته ضرورت نشته د دې خبرې انتظار ضروری ده چې الله مرګ به کله راځي فنا کیږو به کله دا چې یو څوک به مشکل نه شي په ځوان به جنت پاړي هر انسان به د الله حضور ته په مرګ ورځي جنت ته په مرګ ورځي نو سیو ور مرګ ستاز مجد پاره او دا اگر بٹن هم زموږ په اختیار کې نه نو کله به زو سیدا به فرېږدو زوبا اصل کور خو قبرستان ده دا خو نه ده اصل کور دا خو مسافرخانه دي په دې مسافرخانو کې د چا څه خیال ده د چا څه خیال نو د قران کریم تلاوت څومره شوی ده چې په قبر کې زموږ ملګری مور پلار د سړی مرګرتیا نه ورور د سړی مرګرتیا نه کوي په قبر قران د سړی مرګری په قبر پنځه وخت المنځ په جماعت باندې د چا خیال ستا سی الله د المنځ مې وکړي د دوم توفیق راکړي او بیا زموږ منځ الله دې عبرت د اقامت تر وخت خبرې موبایل په جیب کې تیار ورسره دا الله پاک کور تراشي عجيبه قصه ده پلمانځه باندې دریږي د الله حضور ته ډیوټي ورکي آسی یو سرکاري ډیوټي بوله سرکاري ډیوټي نه د اسلام خدا حکم ده چې کفر کې څوک ملازمت کوي ډیوټي به صحیح ورکي خو بیا هم د حکومتونو داسې چې ملازمینو سره د افسرانو په لار باندې سہولتونه کوي نو دوی اوس ازمن اسلامي ډیوټي خپل مذهبي ډیوټي هم داسې ګڼلې ده د دنیا د رابطې ټلیفون په جیب کې ور سره ده اف کوي نه بندي نه پلمانځ کې ور سره ولې راخله کو مسافر سړي سره کستا خو ځکه وای څوک به راځغلا
ته کور مسجد ته راځي ټلیفون ولې در سره څه د فارغ دی راځي ته وای کبل مانځي کې راغو سوم زبر راغو ورکو نو څه دغه مطلب دی دا خو نه سره ارزي مستو خو په اراده کې مخلص نه سوې استل مانځ ته راوړي مخلص ته وای خالص بل شی به سره ګټ نه تا خروغ موبایل راځي هغه سوچ چې په دماغ کې پروت ده هغه خو زموږ رب ته معلوم ده چې د مسجد په اول قدم دی رانه نوځي تر دغه وخت څومره سوچ ور سره ده په دې مزغو کې د دنیا په اصلي ویل په منځ کې رکعتونه غلط شنو بیا امام ویل چې اوس د خلکو پښتنه کړي وي چې اوس پردي کمانده دي چا ویل چې مانده سو چا ویل پردي یو حجي ژغو کو چې وای کا عام سړی اوس ما خو دا یقین د مولوی صاحب سي مانده دي ځکه نور کله په فرمانځ کې ما حساب کاو څلور کاتب پروسس ما حساب بم پروسس نن ما حساب فاتو ته سلام ګرځول نو معلومه ده چې یو رکعت مانده ده دا سوچ هم کاوه نو د خبرې لن خلاصه ده موږ د خپل ژوندۍ لپاره خپل افکار خراب کړي دي عدالت سره خراب دي د کوم خلکو سره زموږ ناس ته ولاړ دي دا غلبه چی مذهبي کتاب سره د مذهبي خلکو سره زموږ شناخت نشته بلکې پاغه پوری خلک خان دي پته دا سړی وګوره ژیره پرېشه ده ته دا سړی وګوره داغه پګړی په سر ده ته دا سړی وګوره هغه پیسې پورته کړې دي ته دا سړی وګوره دا سړی منځ ته روان ده پاغه پوری زموږ خلک اوس خان دي جناب رسول الله علیه السلام فرمایي الله دې مزغو ساتي سیو سنت رسول الله علیه السلام ته کچا پسپک وکتل مکمل دایره اسلام ځان سړی وسی دا ویل سوې کلمه دا ایمان سلا ابدی جهنم سړی په خلاص دا بیکار هیڅ څه سید جناب رسول الله علیه السلام یو سنت ته پسپک چا وکړه ځکه چې هغه سنت ذاتی عادت نه دي هغه سنت د انسانیت د فلاح د لپاره او الله ته محبوب عمل ده نو ته د الله پر رضا پورې خام دي نو ستاسو د الله د بندګۍ پاتې څه دا حال اوس په مشکل ستا یو سړی باندې کې نه سوې کولای کم از کم نو نیکان خو به شي سیدل عقیده خو به په عمل کې بسوستو اوس هغه نیکان هم په تور تشکاری راسه لنه دا تاسو چې هر سړی مرو د هر سړی لپاره مرګ ستا پروت څنګه تیری شي دا الله فریضه پروت کې څو شان دي واغه ته مشکله تیاری کو او په څنګه طریقه د عبادت سره ورسو مالیات کوم تجارت کوم کاروبار کوم دین او دنیا سره ضد نه دي دین او دنیا سره ضد متضاد نه دي ما مختم یو بیان درته کړی د دین کې دل دا معنا نه ده چې دنیا په پرېږدي بلکې هغه دنیا په خپل دین جوړیږي صرف د فکر زاویه بدلیدل غواړي په کوم فکر سے تکه دا فکر کې فرق ده نو کدا الله رضا پکشي د خپل رب قدرت حکمت پکشي ومنه پاغه طریقې کې نو لګیا بد دنیا په کار کې وي حساب بدلته عبادت او کوم عبادت ته حاضر په طریقه د عادت باندې مسجد ته مراغلی یا په منځه مو درېجو او د سمو کو خو شیا طریقه او فکر را سره نه نو بیا کې دای چې ازمر عبادت عادت سي په عبادت حساب نه دین دا د اتباع نوم ده دین یو خاص آسان شاید الله پاک دې موږ ته د سر خلاص کړي د موضوع مطلب دا او چې وخت ضایع نشي مسلمانان دې انتظار نه کوي په نیکو کارو کې چې سبب ادا کوم نن بدا پرېست سبب کوم او وخت هم ختم شوی دا د بیان ممکن ده د سیر روان جمعه المبارک باندې د شعبان المعظم پنځلسم سي د روانه میاس چې تر رمضان المبارک مخته میاس د شعبان المعظم وای موږ تاسو دې پښتانه دې ته برات میاس وای او د برات میاس ذکر ورته دې کې پنځلسم ته په نیمو روایتو کې براءت ویل شوی دی براءت وی خلاصون ده حدیث شریف بیهقی روایت کړی ده حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے جناب رسول الله علیه السلام
ما ولیدې چې ولاړ شو په شپه کې او لمونځ شروع کړي نو په ولاړو مم ډېر انتظار وکړي کله چې سجدې ته ولاړې نو په سجده کې ډېر وزن دی رسول الله علیه وسلم. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي حتی ظننت ما ګمان داسو زما ګمان داسو حضرت عائشہ رضی الله عنها هاوی شانه قد فات جناب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل وفات شوی د رحلت کړه دا سجده نه ده به وفات روح تبسوي وای راولار سم د جناب علیہ الصلوۃ والسلام د پښې د باټه ګوتمي وشو راولا سجده جناب ما وشو راولا او د جناب علیہ السلام ګوته وشو را نو زه پوسم چې ژوندې ده نو بیرته په خپل ځای شوم کله چې المنز فارغ شو ډېر مکارم اخلاق محاسن انتهایی د غټو اخلاق خاوند انسان جناب رسول الله علیه السلام سے سلام وکي وای هغه سجده کې څه کم الفاظ ویل حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وای هغه ما واوریدل اللهم انی اعوذ بک برضاک من سخطک دا څه کلمات د الله په حضور کې ویل الله ستاسو څومره ثنا حق دا غزنه سمدا کوله خو ستا پر رضا باندې ستا په عفو باندې ستال طهر پنا غواړه داسي المنذ سداغه وجدواله حضرت عائشہ رضی الله عنها په پریشانی کې واچول سی وفات ته دمره وجده سجده دمره وجد منځ سلام وګرځلو جناب علی السلام راغی الفاظو کې راوي شک کوي چې جناب علی الصلوۃ والسلام دا ویل سی یا عائشہ او یا حمیرہ اے حضرت عائشہ جناب علی السلام وکله کله حمیرہ هم ورته ویل حمیرہ سرککی مشهور ته ویل حضرت عائشہ رضی الله عنها پرنګ باندې لش سرواله جناب علی السلام ورته ویل چې اے عائشہ اتدرینا ما هذه الليله د دې شپې په قدر خبره دا کوم شپه جناب علی السلام پوښتنه خو هغه روایت د بیهقی څخه زه درته وایم هغه کې دا کلمات ستا چې السلام فورا بعد جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اول دا ورته وای څومره اخلاق وای تا ګمان دا کړو چې رسول الله علیه السلام ما سره دوکا وکړه خبرې تلش توجه د رسول الله علیه السلام به بیان خډيري وي نو د ډېر به بیانو چې کم تقسیم په شریعت کې د شپې تیرول راځي په دې خو خبره هغه حقوق انساني دي نو هغه شپه د حضرت عائشہ رضی الله عنها د 15 براتو او جناب علی السلام مسجد نبوي دا سي نږدې په نفل کې ډېر وخت لګیدو په عبادت اول ورته تا ګمان کړو چې ما سره رسول الله علیه السلام دوکا کړی دا لډیر محبت یعنی زما د نمبر او شپې په ځای کې ته د بلی بي کور ته تللې ګوره حقوق العباد د الله تر حقوق کم مختلف جناب علی السلام اول د انسان د حق خیال وساتو وای ګوره تا به دا ګمان کړی چې د بلی بي کور ته نه په دیش په خبره نن کوم شپه ده حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي سینا الله او د الله رسول به ډیر څه خبره جناب علی السلام ورته دا داسې شپه ده چې په دې شپه کې الله تعالی خصوصي رحمت کوي په انسانانو او دومره انسانان له جهنم آزادۍ لکه د بنو کلب د خصوص څومره ویشتان په غربو کې دغه یو قبيله اوس ډېر پسونه ساتل نو دا یو اندازه ده لکه د بنو کلب لکه موږ وای د مریانو لکه د بنو کلب د قبيله چې څومره پسونه دي دغه ویشتان څومره دي دومره انسانان الله پاک له جهنم آزادۍ په دې شپه په دې خصوصي رحمت سره لیکن شپږو کسانو باندې الله رحم نه کوي یو غسړی چې پاکیده کې شرک وي د الله له قدرت سره او د الله له خاصه صفات سره د بل چا عقیده وي شرک او دوه ما غسړی چې هغه سړی د مور پلار نافرمان وي عقل والي مور پلار په دغه شپلام له راضي نه نو الله وایي زم راضي نه دې ځای اندازو کې چې د مور پلار څومره حق الله د خپل حق بعد د مور پلار حق بیانوي ځکه تربیت هم د انسان دوه واره کیږي یو خو الله پیدا کوي په لوی شو پرورش کې بیا پلار او مور ورسره دا دوم رب ورته وایي پلار او دریم هغه انسان الله خصوصي توجه نور ورته کوي
چې هغه انسان همیشه شراب چشي، مدمن خمر، شراب عادت. نو دیتم الله پاک په دې ورځ په دې شپه باندې مغفرت نه کوي. لدې اندازو کې چې د شراب چشل څومره عظیمه ګناه ده. او درم هغه سړی د بل مسلمان ورور سره په زړه کې حسد ساتي، کین بغض. څلورم هغه سړی چې د قریب عزیز وي، خوري خاله وي، د پلار خور تروري، دا وسیله رحمی چې په کوم خلکو کې ضروری ده، وسیله پرې کړي، وسیله رحمی نه کوي، قاطع الرحم او خطرناک ځای ته راغله. شپږم هغه سړی چې هغه پیسې تر بډیو کښته د کبر او غرور ده او مسبل روان وي پیسې کښته کوي. یا رب انسان سره کبر نه ارزي، انسان سره کبر نه ارزي. که هر څومره سوچ وکړي که کبر ارزي دی، سليمان عليه السلام سره ارزي دی، د تمام روی زمين بادشاہ، تخت په هوا ګرځي، د جن او انس د تابعدار. خو انسان چې څومره لوی غواړي دومره به غواړي لا الله سره برای راست تعلق چې چیرې تل غوښتل تتلو، چې څه جوړول هغه جوړېدو، څه غوښتل هغه حاصلېدو. لیکن سليمان عليه السلام د یو منځ په قضا کې دلو باندې د څومره سونو اسانو په پرې کړې چې ستاسو له وجه ځبال مونږ وځنه. ګورې کبر لا الله سره شای چې همیشه تر همیشه ذات نه چاته محتاج ده، نه په دفنا راځي، نه غلبه راځي. نو کبر باندې الله پاک ډېر ناراضه کیږي چې کبر په انسان کې پیدا شي. الله پاک یې بخشش نه کوي. ته او لماز ما په خدای کې دنه نه کبر. نو ځکه د الفاظ راغلي دي چې دا پیسې تر بډیو کښته او په کبر سره. تاسو دې ته ډېر خیال وساتئ. نو چې په دومره عام اعلان کې چې الله پاک په دې شپه کې او د جهنم څخه جهنميان آزادوي، هغه څخه شپږ ډلې خاصي الله پاک چې دا کسان حساب نه دي. نو دا یو ډېر خصوصي بد اعمال دي چې لدې ځان ساتنه ضروري ده. د مور پلان له حق سره ډېر خیال وساتئ، د الله له توحید سره ډېر خیال وساتئ، او د شراب څخه ډېر آزاد وګرځئ. او د حسد او کین د بغض څوک سره لري، د کې څه فائدہ ده؟ یو فائدہ ستا د کې و فائدہ نشته. څوک تاسو سره خوابدي کیږي، زنه خوابدي کیږي، کته خوابدي کیږي خو دغه څه زنه ضرورت نشته. دا چا ژوندۍ خپل ده، د خوابدي فائدہ چشته چا سره. یو وخت سوچ په دې خبره وکړي، چا سره د خوابدي فائدہ چشته، یو فائدہ نه. وسیله رحمی څومره خوند کوي سله یو چا سره وکړي، استغفر ظلم تسلی وکړي، الله هم راضي شي. احسان بدیم خلق کوي، لیکن وسیله نه کول څه فائدہ لري؟ فائدہ نه لري. او پیسې چې کله تر دې بډې وکښتې، یو خبره طبي درته کوم، بیان ختموم، بیا د دې ډېر معاف. ځکه چې اوس موږ هم دماغ کې ډېر شان ګرځي. کم انسان چې پیسې تر بډې وکښته ساتي، دا انسان په دې بالا ډیډي سي موږ ورته وایو په کوم ځای کې چې د انسان د روح شو جوړ راځي، د دې ځای دا ځای چې دا باغ باندې چې پیسې کښته ساتي، هغه کمزوري کېږي. لدی وجه الله پاک زنانو ته حکم دا کړی دی چې هغه د کښته وساتي، هغه ته بیا په اولاد کې تکلیف نه پیښیږي. لیکن نن سبا حالات الټا دي، زنانو پیسې پورته کړي دي، مردانو کښته کړي دي. غسی کزا الله دې په موږ تاسو باندې رحم وکړي. خدای تعالی دې موږ ته اصلاح وکړي. ما علينا من البلاغ.